نو نسا دا دیګ په پدې کېږدو او د دیګمار د پاره چې کوم دنو ډېر زبردست چیزه ښه کتونکو کاروبار هغه دی چې هغې کې جدیدیت راشي هغې کې پرمختګ راشي نه چې خلک یو څیز ته کیني او بس خرڅوي دې کاروبار کې پرمختګ څه راغی لاول وړانګېټی وه بیا ورپسې دویم شو بیا دریم شو بیا څلورم شو دا شپږم نمبر انګېټی راغله چې دیګ دپاره په کور کې چاولې پکې پخې بس ښه مضبوط پروت دی او بس چې اوس غټې روجې وي د 400 او دې کې د چولې وي او بل د رزړ والا له خو په کار دي چې هغه دا یوسي نو ښه مضبوط چې کوم دی نو په دې کې پراته دي نشته دی نشته زه هم دا راله راکړه خانک دی یا لاندې چې ګوره دې کې چې دا ډېره دغه پکې جمع شي که نه نو بیا او چې دا دیګ دی پیسې په دې یخنۍ کې ښودلي وي نو بیا خو ډېره دغه ده یاره زه یم دا ښه ده زه د خپلو کتونکو ته یم زه یم دا ښه ده دا په دې ښه ده چې چېرته کې داسې دغې که نه لاس هم نه دغه کوي او سیمپل هم ډېر ښه سیمپل دی درنم ده او لږه شو شای هم زیاته ده نو ګوره ما چې څنګه شروع کې یو خبره وکړله د کپړو 400 دکانداران الحمدلله خدای دې د دوی عزت وکړي خدای دې د دې قدر وکړي د دې خلکو را سره چې کومه مینه ده کم خلوص دی خو په دې باندې نه چې زه دوی اډورټایزمنټ کوم په دوی باندې نه چې زه د ندیم ټریډرز والا تشهیر کوم په دې باندې کوم چې یو نوی څیز یې متعارف کړو 400 ته یې وروړو 400 خلکو ښه په یو درست سره دغه انګېټی چې کوم دی نو واغستې او لا اخلي اوس هم چې دلته کې ناست وم دې دوکان کې 5-6 ګاهکه راغلل او هغوی چې کوم دی دې ځای نه ښه په خوشحالۍ باندې لاړل د څه چې پین خراب شي و هغې ورته ټیک کړه یا چارجر یې د چا سوځېدلی وي هغې ورته ورکړلې خوراک چې دی کوم دی هغه په 75 روپۍ کیلو شو هغه یوړه او دا پکې نه چې مې کومه خبره زه برته کومه مزید به مخکې ځمه نو د دې د وجې رالمه چې ما دا دیګ چې کوم دی نو دا څه کوي او دا غټه انګېټۍ ده څه ده نو هغه وي د دیګ دپاره یا پې غټه پتیلک دی